زما نوم سجاد وحید دی. زه د شوز میکر کې پی کې صدارت کوم او متحده تاجران خیبر پښتونخوا سیکریټري جنرال یم. داسې د پاسبان هم سیکریټري جنرال یم مرکزي. او شکریه ادا کوم چې تاسو راغی موږ هم ټیم راکړو. ستاسو په وجه باندې زموږ د اواز به عوامو ته ورسیږي. د سمال چیمبر حوالې سره ستاسو څه موقف دی؟ بل زه د سمال چیمبر حوالې سره د پیغام ورکول غواړم تاجرو ته. څنګه چې دې تاجرو ته پته وه او چې داسې یو سمال چیمبر شته غټو غټو تاجرو ته پته وه، خو هغه څه کسانو ځان سره قبضه کې ساتلی و. 12 سال چې کم دی کې به ممبرشپ هم نه پرېغوستلو او داسې خلک پې مسلط شوي چې هغې چاله بیا ممبرشپ نه ورکولو او د چا رکنیت کې نو هغې وله ختم کړی و. چونکې بیا دې کې زموږ د بار رکني کمیټي صدر رحمان ګل صاحب و، بیا موږ روچت شو. په دې باندې تقریبا 3-4 سال موږ کیس وکړو. هغه کیس بیا موږ وګټلی شولو. بیا موږ ته چې کوم دی سمارټ چیمبر چې کوم دی موږ ته پکې رکنیت میلو شولو، موږ ممبرشپ بحال شولو. نو بیا د هغې وجه دا ده چې سمال چیمبر اصل کې دا د پېښور د دې کم چې واړه تاجران دي سمال چیمبر چاته نو معلوم د دې د ذهن نه مخکې و، خو بس کم چې پې شعورونه بس یو قبضه غوندې مثال و هغې چاته دا نه ښکاره کولو. اوس چې کم دی سمال چیمبر دا مونږ راښکاله کړو. په دې کې مونږ چې کوم دی د الیکشن وکړو. الیکشن مونږ ته پته وه چې ګټو به مونږ نه، خو اصل ګټه زموږ دا وه چې دا مونږ د خپل وړوکو تاجرو ته وښیو چې ستاسو سمال چیمبر په دې پېښور کې موجود دی او دې کې ستاسو پوره حق دی. دا 12 رکني تاجر اتحاد کمیټي چې تاسو کومه جوړه کړې ده دا تاسو په کوم سوچ جوړه کړې ده؟ دا 12 رکني تاجر اتحاد چې کوم دی دا مونږ په دې سوچ باندې جوړه کړې ده چې په دې پېښور کې هر سړی وایي چې زما دا تنظیم دی، زما دا تنظیم دی، زما دا تنظیم دی. او دا هغې بیا غټه وجه دا ده چې داسې دا بعضې کسان ځان ته لیډران وایي خو دوی د وړوکو تاجرو حقوق خوري لګیا دی. دا ټولو ته پته ده دوی د وړوکو تاجرو حقوق خوري. نو بیا دې کې مونږ دا 12 رکني تاجر اتحاد چې کوم دی دا هم داسې مختلف تنظیمونو سره وابسته دي. هر سړي سره خپل تنظیم دی، ټیلنټ والا هلکان دي، تکړه دي، ینګ دي، جذبه پکې شته دی. نو مونږ دا سوچ وکړو چې داسې یو کمیټي به مونږ جوړه کړو چې مونږ د پېښور چې دا کم تاجران دي او که تاجر حقوق خوري نو دوی ته به مونږ صفا ویو چې خپل اصلاح وکړي او د تاجرو حق دپاره سی وجنګي او که نه جنګېږي نو بیا به دا کمیټي چې کومه ده دا به بیا هغه تاجر پسې نښلي چې کم سړی هغه مشر پسې به نښلي چې کم سړی د وړوکي تاجر حق خوري. په دې 12 رکني تاجر اتحاد کې رستاو څوک ده؟ زه پکې خپله مرکزي ممبر یم. لکه 12 کسان دي، ټول ممبران دي، دې کې ټول یو شانتي دي، لکه مشر پکې نشته دی، ټول بس داسې دی اتفاق و اتحاد دی. 12 کسان دي، د 12 تنظیمونو مشر دي. نو زه مرکزي ممبر یم. بس سمال چیمبر ته چې کوم دا واړه بزنسمینان راتلل غواړي یا تاجران راتلل غواړي د هغوی دپاره څه پیغام ورکوي؟ هغې دپاره دا پیغام ورکوم چې اوس کوم د زمونږ یو کوشش و هغه مونږ وکړلو. تاسو ته سمال چیمبر چې کوم دی ستاسو مخې ته راوستلو. ستاسو وړوکو تاجر دپاره مونږ دا یو سټرګل وکړو. 3-4 سال مونږ په هایکورټو کې منډې تړلې والې. دا چیمبر دروازې مونږ تاسو ته کلو کړلې. نو برای مهرباني زه ټولو تاجرو ته دا یم چې دې کې خپل رکنیت وکړئ. مقصد دا دی ممبرشپ پکې وکړئ چې را روان ځل لپاره انشاءالله تاسو سره خپل ممبرشپ چې بیا تاسو ووټ اچولی شئ. او د دې چیمبر نه انشاءالله دا زما دې سره واده ده، زما د 12 رکني تاجر اتحاد واده ده، زما د نور داسې د پښتونخوا خیبر پښتونخوا متحده تاجران د آل شوز میکر دا واده ده چې انشاءالله د دې پلیټفارم نو د دې چیمبر نه به مونږ د تاجر حقوق اوچتو او چې د چا څه حق وي هغه به انشاءالله هغه ته رسو، چا سره به هم ظلم نه کېږي.